د اوسپنی صورت د اوسپنی صورت و 50 د پس د سورۃ الواقعینا او څلور 90 د پس د سورې زلزال نا ربط او تعلق د مخ کی سورۃ سره ده ها چې مخ کې سورۃ الواقعه کې دو ځله مسله ذکر کلا پس بسم ربک دلته کې وای ترغیب ورکی انفاق تا چې په دې مسله باندې مال ولګوا په مسله د تسبیح باندې مال ولګوا یا د مخ کی صورت کې ها دا سورۃ الواقعه داغه اختتام وک فسبح بسم ربک العظیم اوس دلته کې چې کوم دین ابتدا کوي په دغه مسلې سره چې سبح لله داود صورت ترغیب د قتال او انفاق ته به طرق خمسه په پنځو طریقو باندې حد دی وجنا حد دی زینا وما ایسدا دو څلورمې سي د قران کریم او په دې کې چې کوم دین ذکر د دوو مسائلو د لس سورتونه دی پکې ښا حدید مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون تغابن طلاق تحریم دا لس دی سورتونه دي او په دې کې مسله د صدا د دو مسلې دی پکې یو مسله د قتال فی سبیل الله ده او دویمه مسله د انفاق فی سبیل الله ده حاصل د صورت ترغیب د انفاق ته په پنځو طریقو باندې او عقلی دلایل دی سبح لله پاکی بیانې د الله د پاره ما په سماوات والارض هغه چې برو کته دی او هو العزیز الحکیم الله دې زور او حکمت والا له ملک السماوات دویم دلیل الله د پاره اختیارات د بر دی او د کته دی او یومیتو جام دی کول او مړ کول کوي او هو علی کل شیء قدیر الله دې پر یوشي باندې قدرت والا هو الاول الله دې اول نو مخ کی سوق نو د الله نو مخ کی سوق نو والآخر والله رستو دې نو سوق به رستو نه الله ظاهر او باطن دې حدیث ته مسلم دې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام اللهم انت الاول الله ته اولی ستانه مخ کی سوق نو ته اخر ستانه پس بم سوق نه ټول به ختم شي خو تبای ته ظاهر ستانه بار سوق نشته او ته باطن ستانه ختم سوق نشته او نبی علیہ السلام بول اخزي عن الدين واغننا عن الفقر الله زمنا قرضونه سکه ادا کا او موږ د غریبینا اوسات دویمه معنا دا چې د اول مراد قدیم دی او د آخر نه مراد رحیم دی او د ظاهر نه مراد حکیم دی او باطن نه مراد علیم دی نو مطلب الله قدرت والا دی رحم کون کې دی او دارنګه حکمت والا دی پوی دی درېمه معنا علامه سودی کوي چې الله رب العالمین چې دی سشری هو الاول الله اول دی ببره اذ عرفك توحیدا وی الله رب العالمین په خپل مخلوقات باندې سده هغه چې کم دینو قدیم دی مخکنه دی ځکه چې الله تعالی توحید خودلې دی دویم رحیم دی ځکه الله رته توبه خودلې ده علامه مزیتا پتیرو شو ګناونو باندې او حکیم دی به توفیقه اذ وفقك للسجود له الله تعالی د سجدي توفیق درکړل او علیم دی بستره اذا عصيته فستر عليك چې نا فرمانیو کې نو الله در باندې پرده راوچي نو باطن دغه مطلب دی څلورمه معنا دا ده چې اول مراد بشرح القلوب الله اول دی زړه د لکولاو کړي او دارنګ آخر دی الله بغفران الذنوب چې الله د ګناونه بخي او ظاهر دی الله رب العالمین بکشف الکروب چې الله د غمونه لری کوي او باطن دی الله رب العالمین بعلم الغیب جنید بغدادی رحمت الله علیه دا څلورمه معنا کوي پنځم مطلب دار د عمر رضی الله عنه
هغه تاسو وکړه د کعب نه د دې آیات باره کې نو هغه ورته وفرمایل علمه بالاول کعلمه بالاخر دا الله علم په اولنو باندې داسې دی لکه په وروستنو لکه موږ د اول نه خبر یو خو د اخر نه بیا راته پته نه لګي یا د اول نه یو خبر چې کوم زموږ نه مخکې تېر شوي دي وروستو دا اوس چې زموږ موجودګۍ کې دي د هغې نه به خبر شو صحیح ده او علم د ده په ظاهر باندې داسې دی لکه څنګه چې په باطن دی څنګه چې د ظاهر نه الله خبر دی نو داسې د باطن نه موږ د ظاهر نه خبرې کوو د باطن نه خبر الله دې پرشي باندې پویا هو الذي خلق السماوات والارض سلورم دلیل الله ذات چې پیدا کړی براوکتا په ستته ایامین په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی الله پارش باندې عالم مارجو پلاردو پویږي الله پغا چې نوځي پسمکا کې او هغه چې راوځي د دینا او هغه چې را کوزيږي د برنا چې خيږي د اسمان ته الله تاسو سره د انما کنتم کوم ځای چې تاسو به علم او قدرته دا الله علم او قدرت در سره ده الله دې پغا چې تاسو کوي لیدونکو انسان دلیل له ملک السماوات والارض الله د پاره اختیارات د برکت دی الله ته واپسی د ټولو کارونو دا شپږم دلیل یو له جل اله نه نواز شپه پورس کې او نه نواز ورس پشپه کې الله دې پویا پرازونو د سينو باندې امنو بالله ایمان اورې په الله او پیغمبر باندې مرته وی چې صورت کې پینځو طریقو باندې ترغیب د انفاق طرف ته یو طریقه دارا چې کته وایره جی ها ما سره مال دی او دا مال چې دی دا زما دی الله وی دا مال ستانه دی دا مال ولګه ولې زکه چې دا مال د دې خو صرف ته څوکیدار مړه ته څوکیدار ها کدا ته څوکیدار د دې مال ته صرف څوکیداری کې نو یو وی ته څوکیداری دویم کتوای د مال چې زما دی الله رب العالمین وای کدن دې ک سبا دې نو دا مال د زرغون شاده دا د نګره بل لفات دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ته ترمذی روایت ته نبی رسول الله درې قسم مال ستادي او دا نور د بل چا یو مال ستا کم دی چې هغه تاو خوړلو بس او دې خوړ دا استعمالو ختمه دي خبره دي ختم دویم وادي غوستو دا مال ستانه زول ډیک او دریم دادا چې د الله دربار ته دی ولېګا او دې لګاو د الله په دین باندې نو هغه د الله په دربار کې او د الله سره په بینک کې سکه جمع ک دا درې مالونه ستادي د دین علاوه نور پاکستان مال نشته ده کنن ده او کسبا ده نو دا مال د زرغون شه شیخ القرآن رحمه الله چې کله دیوبند ته تلو اوس وی تاسو دیوبندیان نه د خپل مشرانو لري تاسو کې چې هغه د